اوس خو ژوند الله راکړی دی، اوس خو زندګي راکړې ده، اوس خو صحت راکړی دی، اوس خو موږ په اعضاو کې طاقت شته که نه؟ نو چې په دې ژوند موږ اوس سوچ وکړو، په دې خپله زندګۍ لږ سوچ وکړو چې الله هر څه راکړي دي. اوس ولې داسې نه کومه چې وروسته یو کار پسې بیا ارمان کومه او وروسته واله چې مې کړی اصولونه هغه چې کومې د اوس نه ځان سره یو کلک عزم او اراده وکړو، ځان سره یو کلک عزم او اراده وکړو چې د اوس نه به زه تیاری شروع کړو. او دا زما د تیاری که دا د لمونځ په ذریعې سره مې لمونځ به کومه، که زما تیاری د قرآن د زده کړې په ذریعې سره د قرآن به زده کومه، که زما د تیاری په د دین او په شریعت باندې عمل کولو سره وي زه به 100% په دین او په شریعت چلېږم. او که زما د تیاری دا وي چې زه به د بل مسلمان ته ضرر او تکلیف نه رسوم نو زه به دا وکړم. او که زما د تیاری د آخرت د تیاری داسې وي چې زه به هغه عمل کوم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی زه به د اوس نه هغه شروع ما به وکړم. او که زما د تیاری د آخرت داسې وي چې ما کې یو غلطي وي، زما یو ګناه وي ما کې او ما ته پته مو لګېده یو ملګري راته وویل چې تا کې دا د عیب دی دا د غلطي ده نو زه د آخرت تیاری کوم زه به د اوس نه ځان نه وباسم. دا تیاری ده موږ ټول راتګ د داسې ځای ته چې الله ته به جوابدeh یو، الله له به جواب ورکوو. موږ دنیا کې د پلار نه یېرېږو، نو د پلار د وجې د پلار د یرې نه موږ دنیا نه کوو او موږ پلار به خبر شي، تره به خبر شي، کاکا به خبر شي او هغه خدای چې موږ سره په هر ځای کې شته اکو موږ چاپېر ووایو موږ څوک نشته نو خدای وایي دویم به زه یم بنده دویم زه یم نو د هغه نه نه یېرېږو.